السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده انشاءالله چې ټول ملګري به روغ جوړه خوشاله. ملګرو اکثر ملګري پوښتنه کوي چې د قوت حافظې دپاره موږ ته څه وښایي، څه وظیفه یا څه عمل. نو د حافظې د قوت دپاره یعنی د ذهن او دماغو تیزېدو دپاره به انشاءالله په دغه نننۍ ویډیو کې یو څو مختصر عملونه تاسو درښایم، او انشاءالله چې کله دغه عملونه تاسو په پابندۍ سره کوئ دا ستاسو په زندګۍ کې راشي، نو انشاءالله ستاسو حافظه به ډېره تیزه هم شي، او بل چې تاسو څه یادوئ نو په یادولو کې به درته هم اساني، بیا به درنه هېرېږي هم نه انشاءالله. د ټول نه مخکې د قوت حافظې دپاره یعنی د ذهن تیزولو دپاره، د مزغو تیزولو دپاره ضروري دا دي چې انسان د ګناهونو نه ځان وساتي. کله چې په دماغو کې ګناه نه وي، ذهن صفای، غلط سوچونه او غلط پلینونه پکې نه وي، دغه رنګې د ګناهونو نه د دا سټوریج نه وي ډک کړی، نو بیا به ستا په ذهن کې چې دی نو د ټول نه مخکې پکار دی چې انسان د ګناه نه ځان وساتي، ګناه به نه کوي. که وایي چې ذهن مې تیز شي نو د ګناه نه به ځان ساتي. بیا عمل دا دی چې د هر فرض مونځ نه پس د ګناه نه مراد زما بدنظري ده. بدنظرۍ سره د انسان حافظه ډېره زر کمزوري کیږي، لکه موبایل غلط استعمالول یا خپل نظر غلط استعمالول به هر معاشره کې. نو د ذهن د تیزوالي دپاره ضروري ده هم ده چې سړی د خپل نظر حفاظت وکړي، غلط اوریدل، غلط کتل، د دې نه سړی اجتناب وکړي، غلط ویلو نه اجتناب وکړي. بیا عمل ته راځو. عمل دا دی چې د هر فرض مونځ نه پس فرض مونځ یې وکړو، د لاس به داسې کېږي ښی لاس، یا قویو یا قویو یا قویو، 11 کرته به دا ووایي، یا قویو یا قویو. بیا ورپسې د هر فرض مونځ نه پس سورة الانشراح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وإلى آخره. دا ټول صورت ده. دا به یو کرت وی، مخکې وروسته به درود ابراهیمي یو کرت وی، نو بیا به په دې خپله سینه باندې چوف کړي. دغه رنګې د 15 وخته مونځ نه پس په دا عمل هم کې د سورة الانشراح والا او د یا قوي والا هم، او بیا کوی چې نورم ماته زیاته فایده حاصله شي چې کله وده کېږي سوره کوثر وایه، وکرته وایه انا اعطیناک الکوثر، په دې خپله سینه باندې چوف کوه. نو انشاءالله د الله په فضل سره به ستاسو حافظه انتهایي مضبوطه وي. څه چې یادوئ انشاءالله هغه به ستاسو یاد پاتې کېږي په حافظه کې، او په یادولو کې به تاسو هم اساني وي. دا ویډیو سپیشل د سټوډنټانو دپاره هم ده، د طالبانو دپاره هم ده.